چې صدې غو تاسو مخاطب یم دی هسپتال کې چې موږ سوکړو یا موږ سکو هغه ستاسو نه پټ نه دي هسپتال د کم لیول نه موږ کم لیول ته راوستو ډاکټرونه ډیوټي غواړي زموږ په خپل ډاکټران زموږ خفه دي ولې چې موږ ته ډیوټي غواړو موږ نرسانو سټافو او شکر الحمدلله ټول په نره باندې د خلکو خدمت کوي اوس دې هسپتال ته یو صحافي راشي او هغه په واډونو کې د زنانو ویډیو ریکارډ کوي یا دغه کې نو دا د پښتو په دا کې قبول نه دی په دغه خبره باندې ما یو سړی راغوښتي او هغه ته ما ویل چې دا کار مه کوه باقي صحافیانو زه خلاف نه یم صحافي دې راشي یو پراپر طریقه ده د محافظ ته دې راشي هغه څه انفارمیشن غواړي هغه څه کوریج کول غواړي زه به ورسره خپل کس کم هغه به بوزي هغه ځکه کوم دی چې هغه کوریج کول غواړي یا به وکړي خو که نه داسې هر سړی راځي او اپریشن تیټرو کې او په واډونو کې او په ایمرجنسي کې زنانو له او یو ځای له بل ځای له ویډیوز جوړي نو دا د پښتو معاشره کې نه موږ ته قبوله ده نه تاسو ته قبوله نه ما ته قبوله ده هسپتال چې کوم لیول ته موږ ورسو شکر الحمدلله زه په خپل ډاکټرانو باندې فخر کوم زه په خپل میډیکل سټاف باندې که نرسانې دي که پارامیډکس دي که ټیکنیشن دي که هر څوک دي د شپه ورځ لګیا دي او شپه ورځ خلکو ته سروسز ورکړي کېږي نو زه خو سرکاري نوکر یم نن دلته سبا بلوز بل ځای ما باید داسې فرق نه ګرځي خو که زه لګیا یم نو د دې عوامو دپاره لګیا یم د چارسدې د هسپتال دپاره لګیا یم تاسو ته خواست کوم خاص طور باندې چې کوم زما صحافي وروڼه دي هغې ته چې وروره په پراپر طریقه ده راشه ته څه ویل غواړې ته څه کتل غواړې موږ به تا سره خپل کس کوو موږ به ته ولیږو خو که ته داسې ډایرکټ په واډونو کې ګرځې او زموږ ریکارډینګ کې او غلطه د هسپتال بدنامي غواړې نو دا موږ ته نه ده کوله دا ټوله واقعه ده چې کومه تاسو ته هغې خو به خپل موقف تاسو ته بیان کړي زموږ خو سخول ولني چې څه شوي دي په حقیقت کې څه نه دي شوي ځکه دا غوسه کې ومه زه به دومره اریټیټ کړی مه دي خو ما په هغې کې شکر الحمدلله ما د اخلاقو نه پرېوتې خبره نه ده کړې ما غلطه خبره نه ده کړې او زه اوس هم وایم چې هسپتال کې به یو سړی به ډایرکټ نه راځي چې هغه په واډونو کې ګرځي هغه په اپریشن تیټر کې ګرځي هغه په ایمرجنسي ګرځي او هغه زنانو له ویډیوز جوړي هغه دې راشي د یو پراپر طریقه ده او د هغې لپاره زه تیار یم باقي نور ستاسو خوښه ده که تاسو عوام په ما ودرېږئ زه ستاسو خدمت ته تیار یم که تاسو نه وایئ یا بسم الله السلام علیکم